الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث صدق الله العظيم. عزت منو و معاشرہ کی اب مسلمانانو کے عجیبہ عجیبہ کمزوریاں او مفاسد و خرابیاں راہکار کی وخوا تو پخوان را روان دی خو تاریخ ځان دہراوی نو زړې خرابۍ کله کله بیرته په نوي رنګ کې راښکاره کېږي. په دغه خرابو کې په معاشره کې یو نوی فساد په دې ملک کې هغه د سپو د رجحان شروع شوی دی. تاسو ګورئ په ګاډو کې هم د سپو باس دی، په نورو محفلونو کې هم، او تاسو ګورئ چې ځای په ځای به د نوجوانانو سره سپي ورسره یو لوبې وسه کوي او چا پکې پټی ارتلي وي او څوک یې په غۍ کې اخلي. دا یو شی شروع شو زمونږ د دې نوي وزیر اعظم د سپو ملنګ په بادشاهي کې. او دا هغې یو غټه وجه هغه دا ده چې الناس علی دین ملوکهم، خلک د بادشاهانو په طریقه باندې رواني. نو په تېره میاشت کې یو رساله راله، په هغې کې لیکلي چې اخبار کې راغلی یو تصویر دی چې د ملک یو انتهایی ذمہ دار سړی د ټول ملک وزیران و مشر وزیر اعظم عمران خان صاحب دا د سپو سره ناست دی او ډوډۍ وله په ډېره مینه باندې ورکوي او لوبې ورسره کوي او غټ غټ وزیران ورسره هم خصوصي درباریان د بنیګاله مدعوین هغه هم ورسره ناست دي او هغه هم د سپو سره مینې کوي. څوک یې ښکلوي، څوک له بوسې کې نه ورسره کوي او څوک پرې لاسونه راکاږي. اوس د میډیا دور دی نو چې کله نوی نسل دا خبرې ویني نو هغوی به خامخا په فکر کې دا رجحان چې بوی راشه دا خو د ټولو نه زیات قدر دا خو د سپو دی چې هغوی له دا قیمتي خوراکونه او دا مینه او دا لاس پرې راکاږه، ځکه چې قوم او غریب خو یې د مهنګایي د لاسه په ژوند پورې حیران کړي دي، په لوڼۍ پورې حیران کړي دي. دا انسانانو خو په دې ملک کې اوس دا حال دی. خو چې کله د سپو د هغوی دومره قدر دی او هغوی ته دومره هر څه مهیا دي، نو دا خو معلومیږي دا چې د ټولو نه عزتمن څیز دا سپی دی. نو په قوم کې به خامخا دغه رجحان راځي او په نوي نسل کې هغوی خو د څه نه خبر نه وي، هغوی به خامخا بیا دغه شی کوي چې د سپو رجحان ډېر زیات شو. عرض مې دا کوو زمونږ داسې قسمت دی چې موږ باندې مخکې یو سپو ملنګ هغه دغه و د نواب و، نو د هغه په دربار کې د ټولو نه زیات قدر هغه د سپو د سپو دپاره چې کوم ډاکټران وو، کوم حکیمان وو، د هغوی دپاره چې کوم خوراکونه وو، کومې دوایانې وې، کوم پرورش و، چې څوک به دیر ته تلل هغوی ته پته لګېده او د انسانانو هېڅ مداوا نه وه، هېڅ زما یاد شي زیات نه زیات به چېرته په مني کې هغه زیړې ګولۍ رالېږي د تبې د ملیریا. بس دغه په ریاست دیر کې د انسانانو لوی قدر دغه و چې چېرته په کال کې یو ځل د کونې نه ګولۍ رالې بس
نو داسې په دې حکومت کې د انسانانو انتهایی ابتر حال دی او ملک لاړه تبعی ته روان دی او بین الاقوامي سطحه باندې د ملک ګراف د ټولو نه راوغورځېده په مختلفو حوالو باندې چې ګوشواري راځي نو ملک په کمترینه طبقه کې پروت دی لیکن د سپو پکې دومره قدر دی چې انتهایی ذمہ دار د ملک مشر د چوټۍ ورځ د سپو سره په ملاعبت او په مخالطت او په مینه او په پیار کې تېروي زما عزتمنو دې خبرې ته لږ سوچ وکړئ چې سپي د الله تعالی مخلوق دی او د الله تعالی د مخلوق سره ښه کول نرمي کول دا سمنې نه دي بلکې زیات اکثر مطلوب هم دي لیکن مخلوق بویا که ته مار ساتي نو خو بیا به درله ټک درکوي ان نه چې مار نه شي د مار بچی هم نه ساتي ومار وافعا کشتن و بچه‌اش نگه داشتن کار خیرمندان نیست علی بابا وایي مار وجل او بچی یې ساتل دا د هوښیارو کار نه دی دغه بچی خو به هم بیا مار کېږي که نه دا خو به هم بیا تاله ټک درکوي که تاله درني کي څوک به وچیچي نو دې وجې نه زمونږ شریعت دا ښایسته شریعت دی دا تفصیلي او بنیادي شریعت دی دا د انسانانو د مزاج سره جوړ شریعت دی او بلکې په انسانانو باندې انتهایی د رحم او د کرم معامله پکې ده په دې انسانانو باندې دا وسیله چې چا راوړی دی بالمؤمنین رؤوف الرحیم رحمة للعالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسو خوږ پیغمبر هغه رحمة للعالمین او هغه بالمؤمنین رؤوف الرحیم چې کوم شریعت راوړی دی د انسانانو پکې سرتاپا بلایي او خیرخواهي ده او همدردي ده پکې نو شریعت دا حکم کړی دی چې که چېرته ډېر زیات ضرورت یو دشمنان دي وي او په خوشي ځي کې چېرته د سپي نه غیر دی د کور د حفاظت څه انتظام نه وي او سپی دې ساتلی شي نو خیر دی سپی ساته او دغه شان که شپنکۍ یو په غره کې دنه څوک ګډه بزه په هغې باندې لاس اچوي او د هغې دپاره سپی ساتي نو ځان سه بوزه جایز ده او دغه شانه که په ملک ښکار وي او ته په ښکار کې نو د ښکار لپاره سپی یوازې ساتل نه بلکې هغې له تربیت ورکول قرآن کې د هغې قصه راغلې ده دا جایز دي خو شوقیه سپی ساتل د مزې دپاره ساتل بیا ساتل هم ساتل گویا چې ساتي نو دا پکې چې د هغه د وخت او د خوراک او د څښاک انتظام پکې بس او د تړلو د پرانیستلو انتظام به کې نور مخالطت به څه نه کې بوسو کنار بوسه نه کې په هغې کې به رایي نیسي نه ښکوالی به نه بلکې د هغې دغه لعاب چې دي لاړې دا د حرام غوښې نه پیدا دي نو دا نجسې دي پاکې مردار دي او د سپي عادت دا دی چې د هغې مینه دا ده چې تا ته به خوله در اچي زولۍ به دې نیسي پنسه به دې نیسي دغه لاړې څښا دي جامې دې څښا شو نو یو خو داسې بېلمازه شی نه دي چې د سره مونځ به کې چا راوستی او بېلمازه جامې به کې چا راوستی خو چې پاکې قدري او ښایسته ښکاري د هغوی خو خبره نه کوه وروره که یو سړی مالګزاری نو هغه به د سپي د مخالطت او د ملاعبت نه ځان ساتي ځکه سپي کې دا نقصان دی چې هغه دا چل کوي
زما عزتمنو خلک زیات نه زیات دا خبره کوي چې سپی وفادار دی یاره دا ډېر وفادار څیز دی نو د سپي وفاداري په هغې باندې هم لږ ځان پوهه کوي د سپي وفاداري دا د هغه مجبوري ده دا د هغه د نیک ذاتۍ وجه نه ده چې د دې ذات نیک دی او ښه دی د دې ذات لیوه دی دا درنده دی ذات خراب دی خو د انسان سره وفاداري دا د هغه مجبوري ده یو غټ تفسیر دی قرطبي هغې لیکلی دي قرطبي تفسیر لیکلی دي چې آدم علیه السلام کله سریلنکا کې راکوښ سرندیب کې نو صرف دغه یو انسان چې دنیا ته راغی آدم علیه السلام شپېته ګزه لوړ و او ظاهره خبره ده دومره به پلن او جوړ هم وکړ یو مکمل انسان الله په جنت کې جوړ کړ او به دنیا ته راولېږه دا اوس بله خبره ده چې نن نسل اوس په نوي تعلیم کې د انګریزانو په تعلیم کې په دې تیوریانو کې پروت دی چې انسان دا اول چې چینجی و او بیا یې کوم دی ارتقایي تدریجي ارتقا کوله او بیا د شادو جوړ شو لکه یې وه او بیا داسې او داسې داسې او بیا وروسته انسان جوړ شو نو که کافر د خدای دشمنان او د انسان دشمنان هغه د انسان دپاره دا تیوري قایموي صحیح ده زه ورته وایي قبر خو پکې نشته خدای او رسول خو پکې نشته جنت او دوزخ خو پکې نشته په دې تعلیم کې په دغې تعلیم کې د آخرت تصور ورشته دی نه او ستا په باره کې هغه دا تصور کوي چې دا چینجی و دا شادو و د لکۍ و صحیح ده هغوی د ځان له دغه تصور کوي خو کم از کم د آدم علیه السلام باره کې یو مسلمان د دا تیوري نه یادوي او نه د په دې باندې یقین کوي موږ ته الله جل وعلا صفا ویلی دي چې آدم علیه السلام په جنت کې جوړ کړ ښه کامل انسان او بیا دنیا ته راولېږه او موږ د هغه اولاد یو که دغه د شادو بچي د هغوی اولاد وي د چا اولاد وي چې د هغه به لکۍ و هغه اول چینجی و یا د هغوی پوه شه دا د هغوی خپل کار دی مونږ خو الحمدلله د آدم علیه السلام اولاد یو آدم علیه السلام کامل مکمل انسان دنیا ته راغلی و سریلنکا کې چې راکوشو نو شیطان ورسره د هغه ځینې دښمني راوړې وه او د حسد د وجې نه یې ورسره دښمني راوړې وه نو په دنیا کې په ځنګلو کې وګرځېد او دا حیوانات یې راټول کړل او تقریر یې ورته وکړ چې داسې یو حیوان پیدا شو لکه انسان خو هم حیوان دی خو حیوان ناطق دی مطلق یو حیوان مطلق یو ناطق دی داسې حیوان پیدا شو چې خیال وکړئ ګوره که دا ډېر شو نو ده سره بیا وخت تېر نه کوي ښه نو څه چل وکړو بس په وخت باندې یو مشر کوي او عمله دې پوه کړي ویستی ختم کوي چې ډېر نه شي نو څوک یې مشر که دا ورته پته ده سپو ملنګ نه تپوس وکړه چې چا له مونږ نه ورځي هغه ته داسې پته لګي سپی یې مشر کړ په سپو کې غټ غټ سپي شته دی په سپو کې غټ غټ سپي شته ما په مرخانو کې یو لیدلی او د سخوندر عمره و سپین سپی غټ سپی نو په دې کې ناشنا ناشنا نسلونه دي نو سپی یې مشر کړ او ذمواري ورته دا حواله کړله چې په دې نوي پیدا شوي حیوان آدم باندې به حمله وکړي او ایستی وڅنډه چې ختم شي چې زیات نه شي بچا کې غیرت نه وي که نه هغه ته دا غیرت هم نه ودېږي چې دا خو زموږ د نیکه دشمن و په دنیا کې خو اول حمله سپي په انسان باندې کړې ده چا څوک د خپل تاریخ نه خبره هغه وایي چې موږ د چینجي اولاد یو موږ د
شادو اولاد دي دا سره به څه کوي حضرت آدم علیه السلام باندې چې حمله وکړه آدم علیه السلام خو ځان ته سوی سړی شپېته ګزه لوړي دا آبادي چې کوم دی ماشاءالله دا به 4 ګزه زیات نه زیات یا 4.5 ګزه مې کړه 15 مې کړه و شپېته ګزه که شرعي ګزونه شي نو هم دا کم حد ته ورسېدله خبره او بیا به دغه شانه پلن او دغه شان جوړ مو کړه خو ځان ته سوی به چې سپي وله رامنډه کړه آدم علیه السلام ودرې نو د سپي بیا دا عادت دی که ستاسو فکري چې هغه چې تسلیم شي نو دا لکۍ داسې وترنګوي نو لکۍ وترنګوله د نورو حیواناتو چې وکتل چې یاره مونږ چې کوم مقرر کړی و هغه ورته تسلیم شو نو اوس به نور زمونږ څه خوندي خو ځئ چې تښتو دا ټول بېرته ځنګلو ته وتښتېده دا لیوان دیوان دا د هغه وخت د ځنګلو ته تښتېدلي دي سپی د آدم علیه السلام خواته پاتې شو آدم علیه السلام ته یې وویل چې یاره زما خو ځای ورک شي په دنیا کې په تا خو مې حمله وکړه ده ستا خو دشمن شوم او حیواناتو زناورو لیوانو هغوی مشر کړی وم د هغوی سره مې غداري وکړه تا ته تسلیم شوم هغوی خو مې هم اوس ژوندی نه پرېږدي اوس زه څه وکړم نو آدم علیه السلام ورته ویل راځه زما دروازه ساته هغې به نه او ځنګلو ته مه ځه چې نه دې ماتوي او زما سره اوسه نو دا وفاداري د هغه چې ده دا د مجبورۍ نه ده د سپي نو په دې کې د هغې نه علاوه سپي کې یو دا غټ نقصان دی چې دا ډېر زیات حریص دی دومره حریص دی حدیث مبارک کې راځي کالکلب یعود فی قیه لکه سپی چې خپلې الټۍ څټي نا څنګه چل کوي چېرته مرداره شي نو هلته تاسو د سپي اندازه ګورئ څو یو سپی تاسو په څار کې واخلئ دا به راځي او قفه به کوي یو څو قفې چې وږي نو بیا چېرته منډه کړي منډه کړي نو یو ځای یې ټارګېټ کړی هلته یې الټۍ کړي الټۍ کړي بیا را منډې کړي بیا دلته په دغه وخوري مرداره وخوري بیا لاړ شي هلته بیا الټۍ کړي دا یې هلته جمع کوي نو چې کله بیا دا ماته خلاصه شي بیا ورته په دمه باندې پروت یو څټي یې خپلې الټۍ مردارې څټي دا د دغه د حرص مونږ واړو په پرایمري کې یو سبق و او یو تصویر یې ورکړی و یو سپی په پول باندې پورې وځي په خوله کې هډوکی دی نو په اوبو کې خپل شکل ولیده نو ده دا خیال و چې ګنې دا بل سپی دی نو په سپي کې یو غټ نقصان دا دی په سپي کې یو غټ عیب دا دی چې دا د خپلې برادرۍ دشمن دی سپی دا د خپلې برادرۍ دشمن دی یو سپی چې بل باندې ورشي که خړولی شي نو پرېږدي نه ګنې ورته ګورئ ښه نو هغه غړپ شي په سپي باندې غړپ وکړو نو خپل هډوکی ته هم ولوېده دا د هغه د حرص نښه نو زما عزتمنو د سپي دغه لالچ دغه حرص دا هغه چاته منتقل کېږي چې هغه ورسره محبت کوي او ورسره مینه کوي او بل د ټولو نه خطرناکه خبره دا ده چې حدیث مبارک کې راځي چې څوک شوقیه سپی ساتي څوک چې شوقیه سپی ساتي نمازې دپاره سپی ساتي نو د ده د اجر او د ثواب نه روزانه 2 قیراته کمیږي د ده د ثوابونو نه روزانه 2 قیراته کمیږي یو قیرات دا د احد د غرو عمره دی معنا دا شوله چې روزانه د ده د اجرونو او د ثوابونو نه چې الله تعالی په خپل فضل او کرم باندې دله د کوم عمل څه اجر او ثواب لیکلی وي نو د هغې نه روزانه د احد د غرو عمره د 2 غرونو عمره ثواب دا کمیږي نو دې ته لږ فکر وکړئ خیر دی چې اول زمونږ ثواب څومره دی زمونږ نیکۍ څومره دي د سهار نه د ماخوستنه پورې اول زه پسې بل مونږ الله له څومره وخت ورکړی دی
نیکول او خیرت لم څومره وخت ورکړی مونږ خو ټوله شپه ورځ د پیټ او د پلیټ نه تاویږو چېرته زیات نه زیات مونځ یا ټکولی او یا نه ټکولی هغه هم که الله چېرته په خپل فضل باندې قبول کړي او څه راله ولیکي نو چې هغې ته داسې کانډه کېږي چې روزانه د احد د غرو مره 2 حصې دا کمیږي نو پاتې به څه شي نو د سپي په شوقیه ساتلو کې محسن انسانیت نباز امت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیال کوئ ورې چې شوقیه سپي ونه ساتئ د ټولو نه زیات په دې مرض کې پراته یهودیان او عیسیان دي یهودیان او عیسیان او لوسپیکر دی نشم ویلی چې هغوی د سپو سره کمه مینې کوي ښه یعنې ودونه اوسه جایز کړي دي که نه ښه یو غټه انګریزه مړه کېده مسز وهیل امزي وهیل دا د انګلینډ یو غټه میخه وه دا چې مردارېده نو وصیت یې وکړه چې زما ټول املاک چې زما څه دي نو دا سپو ته وقف شو هغوی په سپو باندې دومره مین دي نو مسلمانه ته خو مسلمان یې ته پې ولې دومره مینېږې ستا د خپل محبوب خبرو ته فکر نشته ما ته خو داسې مادر پدر آزاد نه یاره په موږ کې یو مهار اچولی شوی دی یو غړوندی راته پروت دی د هغې مطابق به موږ چلیږو سر سید احمد خان د پاکستان د نغري درې خپي دي یو وخت به پکې سر سید احمد خان دی نو دا یو ځل په ریل ګاډي کې ناست و حسین احمد مدینی رحمت الله علیه د علما مشر هم په A کلاس کې نو دی ورته وایي چې مولانا تا ته پته ده چې زه دا سپېڅله ساتم سپی ورسره و مدني صاحب ورته وویل یاره ستا د انګریزانو سره ډېره مینه ده د انګریزانو سره ډېره مینه ده او د هغوی سپي خوښ دي چې ستا به هم ځکه خوښ نو سرسید ورته څه وایي او ورته وایي او مولانا دغه وجه خو عام ده ترتیب نه کوي ګورې ښه انکار نه کوي مولانا او دغه وجه خو عام ده خو یو بله خبره ده څنګه ویل تاسو د مولیانو وایئ چې چېرته سپی وي نو فرشتې نه راځي نو زه دا سپی د ځان څخه ګرځوم ما له فرشته د مرګ نشي راتلی ځکه خو هغه څومره عمر ته ورسېدم وینه ما له فرشته نشي راتلی مدني بابا خو ځان له حکیم الامت و شیخ الاسلام و شیخ الاسلام نو هغه ورته نور توجیهات نه کول چې د حدیث یا دا مطلب دی یا مولیان یې نه وي او حدیث یې وایي پیغمبر یې وایي خو خیر د سرسید د پیغمبر څه کاوه هغه خو فرشتې نه منلې هغه خو پیریان نه منل هغه خو معجزې نه منلې نو مدني بابا ورته وایي یاره یو کار دی الزامي جواب ولا ورکړ ویل دا سپي خو امري که نه ایسته ژوندي نه مري ویل او مري نو ویل د دوی نه به هم چېرته څوک سا وباسي که نو زه تاله به هغه سپو والا راشي ویل تاله به هغه د سپو والا راشي یا به د نه سا وایي نو هغه ټول A کلاس لوی لوی خلک پکې ناستو هغه ډبې ټولو پورې وخندل په سر سید پورې نو زما عزتمنو چې کله مونږ وینو چې د سپو سره مینه د دې خلکو کار دی او زیات پکې پیش یهودیان عیسیان دي او ځکه تاسو ګورئ چې نن سبا یهودیان هغوی په ټوله دنیا باندې قابض دي هغوی زموږ د IMF او ورلډ بینک او دا ټول قبضه کړي دي او په هغوی کې هغه حرص دی هغه لالچ پکې دی چې صرف ځان ټوله دنیا یې غلامه کړې ده او د ټولو دنیا په یینو او زو باندې اړم دي دا د سپي خوی پکې دی ځکه د سپو سره مینه ده نو د سپي خوی پکې دی کوم انسان چې هغه د سپي سره زیاته مینه کوي دا تجربه ده دا د سوسایټۍ یو اثر دی چې په هغې کې بیا دغه لالچ
دا حرص او دغه مرداري پکې هم راځي ځکه دا مردار چیز دی حدیث مبارک کې دومره پورې راغلي دي په موږ باندې اسلام ډېر زیات احسان کړی دی موږ د هغوی د مخالطت نه د سپو د مخالطت د ملاعبت نه منې کړي وو ځکه چې د دې په دې عزت په دې لاړو کې دومره زهري راپن دی چې حدیث مبارک کې راځي چې که کوم شی اسخاکو نو دا وینځئ اووه ځله یې وینځئ او ثامنها بالتراب اتم ځله یې ورسره په خاورو باندې وینځئ د دې په دې لاړو کې دومره سمیت دی دومره زهریلاپن دی داسې خراب جراثیم دي چې دا بغیر د خاورو نه لرې کېږي او اوس ډاکټران تحقیق کوي چې یاره 1400 کاله مخکې دې سړي دا خبره کړې دا څومره جوور ساینسدان و دا څومره جووره ډاکټر و چې دا د سپي د دې جراثیمو دومره دې تحته ورکوشوی و او خپل امت ته خپل پیلوکار هغوی په وخت باندې چې کوم دی نو هغه رد کړي دي چې خیال کوئ ګوره د سپي دې سمیت نه ځان وساتئ تاسو نه ګورئ چې کله لیونی څوک وچیچي دغه زهر د هغې بیا علاج شته چې یو ځل چې سرایت شروع کړو یو ځل یې سرایت شروع کړو زموږ یو شاګرد مې سبحانیه مدرسه کې زم لا تعلیم په وخت کې زما به ډېر خدمت کوو د برولو چې زه په کوڅه کې شیشه سپي څلوېښت ورځې پس هلک لیونی شو بس بیا هېڅ علاج نه کېده او بیا هم وتاړه د برولو استاد علی کوم راوړ پیدل مزل یې وې که نه قدرت ته وګوره پلار یې مالته راپېښ شوی نو هغه ویل دلته یې وړو مال مونږ هم ورسره راړو مونږ ته واپس لاړو او زما خیال دی چې دلته بیا مړو سوانسر ته بیا وړو نو د دې بیا هېڅ علاج نشته دومره سمیت پکې دی دومره زهریلاپن پکې دی البته یوه خبره ته وکړم دا پکې هسې یو تجربه خدای دې نه کړي چې څوک لیونی شي بیا او دغه موقع راشي اوس خو ورته غستنې کوي د غستنو د ټولو نه زیات تکلیف غټ د غستنو وي اسان علاج شته خو په وخت خو موږ ځان له واړو موږ ته څه پته وه د شړشمو تیل چې ورته ورواړی هېڅ شی یې نه تېرېږي د دغې لیوني یعنې موږ به هغه هلک له اوبو ورکولې او به ویل اوبو غټ دغه تکلیف یې ورته او بس بیا به داسې سم راولاړ شو او بېرته به یې دغه کړی اوبې هم نه تېرېدې هېڅ شی یې بیا نه تېرېږي خو یو چیز یې تېرېږي او هغه وله کافي او شافي دی چې هغه د شړشمو تیل دي شړشمو تیل دې وله ورکړل هغه جراثیم یې راوژني او بیا وځي بهرحال نو عرض مې دا کوو چې دومره زهریله چیز دی نو پیغمبر علیه صلات وسلام ځکه فرمایي چې د دې د مخالطت نه د دې د ملاعبت نه د دې د مینې نه د دې نه چې کوم دی ځان ساتئ شوقیت بالکل سپي مه ساتئ او که خامخا یې ساتئ نو اول خو به دې څومره نیک اعمالي خو که یي نو روزانه به دې د احد د غرو مره دوی سیدا د ثوابونو نه کمیږي هسې نه چې برید تازه کوي چې جنت ټیکهدار یم او چې ورځې نو بیا هېڅ شی نه یې پاتې شوی هېڅ شی نه پاتې شوی او که د چا د خپل پیغمبر په خبره یقین نه وي نو هغوی ته خو به هېڅ خبره نه کېږي ځکه چې هغه بیا د مسلمانۍ نه باري الله پاک دې مونږ زموږ اصلاح وکړي د سپو د دې شوقیه ساتل نم دې الله پاک محفوظ وساتي د هغې د بدو اثراتو نه د یهودیانو عیسیانو د تابعدارۍ نه د هغوی د مشابهت نه او د هغوی د نقل و تاورول نه دې الله مونږ بچ کړي او زموږ حکمرانانو ته الله د نیکې هدایت وکړي عام خلک خو العوام کالانعام دي هغوی خو چې هر څه وکړي خو چې د ملک اخر مونږ دې ته اریان یو چې زموږ وزیر اعظم صاحب دنیا ته کم پیغام ورکوي چې زمونږ کم ملک دی او د هغې ملک سربراه دا څنګه سړی اخر دی کم پیغام دی دنیا ته ورکوي او مونږ او تاسو د دنیا ته په کم طریقه باندې دی پیش کوي چې مونږ ګوره زه ګوره داسې قوم مشر یم خدای پاک دې اصلاح وکړي او خدای هم دې ته خدای خلاص کړي.